بیلټ کې دونې په غټ شمار باندې په دونې ښایسته دګي باندې دونې ښایسته پروګرام تر ننه نه دی چا جوړ کړی لکه نن د اسفندیار کاکړ جا صاحب چې جوړ کړي له ننه زه 20 کاله مخکې سرور خان کاکړ صاحب محترمه بېنظیر بټو صاحبه دا پېشن راویستل دي ده نواز شریف صاحب یې راویستلی دی اختر معین اختر صاحب یې راویستلی دی چې وزیر اعظم و د دغه د علاقې د بلا تفریقه بلا قوم پرستي د دام کولای سوای چې له کوټې څخه ډایرکټ برشور لګای راوستی خو لیکن د دانو د ډول پښین تلای چې دی د پښین ځوانان چې دی د پښین خلک چې دی هغه زما ورونم دي زما بچانم دي زما خوندې دي زما ورونم دي نو چونکې دغه کور دغه د علاقه دغه شخصیت چې دی دغه د منفي سوچ کار تر نه پورې نه دی کړی دوی هر وخت د مثبت او د علاقې د خواخوږۍ دپاره هلې ځلې کړي دي نن بیا د هغه وراره اسفندیار کاکړ صاحب چونکې برشور د پښین یو تحصیل دی د پښین علاقه ده موږ هم د دا کاریزات دغه علاقې اوسېدونکي یو نو زه نن د ډېر خوشحالۍ اظهار کوم د خوشحالۍ مقام دی چې نن د یو صوبې چیف منسټر را روان دی له هغه سره خپل کابینټ هم را روان دی له هغه سره د ډپارټمنټ سکرټریان هم را روان دي نو زموږ دا امید دی چې انشاءالله چې دغه کار په 40 کالو چا نه سوای کولی هغه به په نن په یوه ورځ باندې د 40 کالو کمې به دغه علاقه ته پوره شوي تر دغه علاقه مخکې نور کسان هم راغلي وو د ګورنمنټ ډېر غټه حصه وله د ګورنمنټ کې ډېر غټ پاور درلودی خو لیکن دوی یو سکرټي تک پورې پښین له نه راوستي نو زه نن بیا د اسفندیار کاکړ صاحب دغه د علاقې د سپینجرو د ځوانانو زه شکریه ادا کوم تی به ګرد عمر دا نه ویل چې ماته دغه شی راکړي د اسفندیار کاکړ صاحب د کوټې ډسټرکټ بارډر دی د زیارت د ډسټرکټ بارډر دی د لولای ډسټرکټ بارډر دی د کلاسپلا ډسټرکټ بارډر دی د کلابلا ډسټرکټ بارډر دی د چمن ډسټرکټ بارډر دی او د افغانستان د ملک بارډر دی د دې علاقه چې ساره روان سي پر 8 بجې ان شاء الله د ماښام پر 15 بجې به د دې علاقې څخه وځي هغه گاډي چې ان شاء الله په 80 او په 100 سپیډ کې ولاړ شي نو چونکې اسفندیار کاکړ په دونه علاقه باندې د نسی رسیدله په دا 15 کال کې به خدای کړو دغه علاقه زموږ په هر حواله باندې که په انفراسټرکچر وي که په ایجوکیشن وي که په هیلث وي که په واده وي که په پیچي وي که په هر څه وي انشاءالله د هر چا له به خپل حقوق په ټایم باندې ورسي پر وار باندې ورسي که زرنده د پلار هم په وار به وي انشاءالله د هر علاقې به خپل وار وي دا تار واره د برشور وارو توبې وارو دا واره به د بوستان د کاریزاتو د نانا واري بل انشاءالله دغه خلق دغه کور دغه تفریق هم نه کوي انشاءالله په پښین کې به هم د اصغر ترین او د ظفر هغه په علاقه کې به هم انشاءالله د احکام کار کړی دی او دی به هم کوي واخر ودعوانا والحمدلله